نو عزتمندو مونږ به څه کوو چې ګناهونو نه ځان وساتو، ګناهونو نه بچ شو. هغه ګناهونه چې کوم زمونږ د زړه توروالی سبب ګرځي، هغه ګناهونه چې د ګمراهۍ سبب ګرځي، هغه ګناهونه چې د الله د ناراضګۍ سبب ګرځي، د جهنم کې د واقع کېدو سبب ګرځي، هغه ګناهونو نه به څنګه به ځان ساتو، څنګه به ترې لرې کېږو. نو اوله خبره د الله خوف. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، د الله د پیشي خوف. مونږ به الله ته پیش کېږو، الله ته به ودرېږو. هغه دومره عظمت والا ذات دی، دومره ښکلی ذات دی چې مونږ یې پیدا کړي او ټول نعمتونه یې راکړي دي. د هغې د عظمت د وجې، د هغې د لویوالي د وجې، د هغې د قدرت د وجې، د هغې د محبت د وجې مونږ به الله نه خوف کوو چې داسې کار ونه کړو چې الله خفه شي او ناراضه شي. یو به دا عمل او سوچ، او دویم طرف ته کم خبرې د ګناه وجه جوړېږي د هغې اصلاح به هم کوو. او هغې کې یو لویه خبره هغه د نفس دی، د نفس تربیت، د نفس اصلاح، د باطن اصلاح. قدم نی کړي نو د نفس به غلامان یو او اصلاح به زمونږ نه کېږي او مشکله به شي راته. نو په دې وجه باندې علماء کرام فرمایي چې د درې نفوس د دې ذکر قرآن کې الله پاک کړی دی، او مونږ ته پکې دا تلقین دی چې خپل نفس اماره نه بدل کا. کوشش کوه چې نفس اماره په ځای باندې نفس لوامه شي او لوامه نه بعد نفس مطمئنه شي. دا ذکر قرآن کې الله پاک په دې فرمایلی دی د دې نفس د اقسامو. نو د دې کوشش پکار دی. او دا څنګه به کېږي؟ دا به همداسې کېږي چې نفس اماره چې حکم ورکوي د برایې، نو د هغې دا حکم او د هغې دا وسوسه، د هغې دا تلقین چې هغه مونږ نه منو، د هغې دفاع کوو، په هغې د مخې ته ودرېږو. که دا مشقت مونږ ونه کړه، دا محنت مونږ ونه کړه، نو مونږ به بیا د نفس غلامان به یو. ګوره دا محنت، مجاهده، مشقت، ریاضت هر کار کې ضروري دی چې که مونږ غواړو د دنیا کومه مرتبه حاصل شي، د دنیا کم مقام حاصل شي، څه ډګري حاصل شي، نو هغې دپاره ریاضت او محنت او مشقت نه کوو. سهار وختي سکولونو ته ماشومان لیږو، د ګرمۍ کې، د یخنۍ کې، د ژمي کې، او بیا حالات هغه د ټولو مقابله کوو، ځکه زمونږ مخکې یو مقصد وي چې دا حاصلول غواړي. نو مجاهده، ریاضت، مشقت د دنیا د کار لپاره هم ضروري دی، هغې نه بغیر د دنیا یو فایده هم نه میلاویږي. نو د دین، د اسلام، د ایمان یو فایده، یو مقام او درجه بغیر د مشقته دا خو اسانه خبره نه ده. داسې خو نشي کېدی چې مونږ د نیکانو خلکو اولاد یو نو بس مونږ جنتیان یو. دا خبره خو نشته. یا مونږ دپاره زمونږ بزرګان به دعا کوي، بس مونږ ته ضرورت نشته د نیکو اعمالو د ګناهونو نه بچ کېدو. دا خبره نشته په اسلام کې، داسې نشته په اسلام کې. څنګه چې یهود او نصارا هغې به وایي چې مونږ د الله بچي یو، نحن ابناء الله، او هغې به دا وایي چې مونږ د انبیاو اولاد یو. هغې به دا وایي چې مونږ ته به عذاب نه میلاویږي. دا خبرې یهود او نصارا کولې الله پاک قرآن کې ذکر کړي دي. نو د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې د والدینو د وجې، د دعاګانو د وجې چې مونږ وایو د فلاح مونږ ته دعا وکړي نو بس کافي دی. یا څنګه د عیسایانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام هغې مونږ دپاره چې د قرباني ورکړې ده او زمونږ د ګناهونو دپاره قرباني ورکړې ده، نو زمونږ ګناهونه معاف کړي دي. د هغې دا عقیده او سوچ دی، نه ګناه کوه او سزا نشته. نو دا غلطه عقیده ده، دا درست عقیده نه ده. اسلام قرآن مونږ ته همدا ښیي، ستا خپل عمل په دپاره ضروري دی. ستا عمل به دا، ستا به قبر هم ستا عمل دی، ستا آخرت هم ستا عمل دی. د مشرانو نیکیانې یو حد کې څه نه څه فایده خو ورکوي. څنګه چې قرآن کې الله پاک فرمایي دي یتاماو چې کوم دیوار حضرت خضر علیه السلام ټیک کړی و، کان ابوهما صالحا،
دا قسم معاملات دنیا کې الله پاک کوي خو آخرت چې کوم تعلق دی دا غیر تعلق د انسان خپل ذاتی عمل سره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بچو ته دا تربیت ورکړي حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ته دا نصیحت کړي چې ته خپل د عمل په خپل ذمہدار یې قبر کې چې خود لیکيږي نو قبر با دا ګوري چې د خپل عمل څنګه دی او نسبت دی اوچته نسبت نه نسبت نشي کېدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد خو هغه هم خپل د عمل سره به جنت ته بځي خپل د عمل نه بغیر نشي تللی او دا مثال الله رب العزت خود نه دی امت ته چې د پیغمبر اولاد دی حضرت نوح علیه السلام زوی دی سکه زوی دی خو هغه ایمان ولا خلق سره پاتې نشو نو الله رب العزت د پیغمبر د زوی د نوح علیه السلام د زوی هغه ته هم عذاب ورکو او چې کم کفار مشرکین هغه سره عذاب کې مبتلا شو نو خپل عمل دا ضروری دی نو په خپل به کوشش کوو نفس اماره حکم چې د ګناه ورکړي حکم د برای ورکړي هغه د مخې ته به ودرېږو چې کله پورې موږ په خپل همت نه کوو په خپل قدم نه اوچتو په خپل چې دې د هغې رد نه کوو نو نفس اماره نشي تبدیل کېدی همداسې به وي او موږ به د هغې غلامان او تابع به یو نو د نفس اماره مقابله چې د هغې د ګناهونو د وسوسو مقابله تر څو زمون همت دی مونږ به کوو نو بیا به څه وي دینه بعد قبل فرض مونږه کوشش وکړو چې ګناه نه ځان وساتو د نفس اماره د خبرې نه ځان وساتو نو یو مقام به راځي چې مونږ به د ګناهونو د زندګۍ کې دا نفس کم دی هغه داسې ګورو چې نفس لوامه به جوړ شي نفس لوامه به جوړ شي چې که ګناه مونږ نه وشو نو مونږ ته په دې ندامت کوي هغه نفس مونږ ته چې دا څه کړی دي دا غلط شوی دی نو د نفس لوامه دا دویمه درجه ده دغه که انسان ګناه کوي نو هغه نه بعد پښیمانه شي نادم شي خپه شي نو زړه کې دا خبره پیدا شي چې دا ما کار غلط کړی دی دا خبره دا ګناه ده اول نفس اماره په صورت کې دا خیال نه پیدا کېدو ګناهونه کول ډوړې تور کېده د خیر خبره په اثر نه کوله او کبل فرض خیال هم راتلو دا کار غلط دی نو خیال به لری کړ هغه فکر او پروا نه کول اوس دې مقام کې د نفس لوامه په مقام کې دا اوس فکر کوي او سوچ کوي اوس خپکیږي او الحمدلله ډېر مسلمانانو ته الله پاک دا نفس لوامه نصیب کړی چې کوم خلق موز کوي روزه ساتي نیک اعمال کوي ګناهونو ته هم کیږي واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا د خلقو په درجو کې اعلی او ادنا دي کې یو درجه داسې ده د میزنه درجه چې د اني نیکیان او ګناهونه خلط ملتي بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا نیک اعمال هم کوي او ګناهونه تم کیږي عسى الله ان يتوب عليهم کدی ګناه نه معافي غواړي نفس لوامه هغه ملامت کوي چې دا خو ما غلط کړی دي دا ګناه چې ما نه وشوه په دې نادم خپایم او ګناه نه معافي غواړم نو عسى الله ان يتوب عليهم نو قریب ته چې الله رب العزت به دې توبه قبول کړي څومره لوی خوش خبري ده ځکه چې هغه غفور رحیم دی تواب رحیم دی توبه قبولونکی دی رحم کوونکی دی نو دا مقام د نفس لوامه مقام دی دې مقام کې انسان نیکی هم کوي د نیکی باندې همت هم پیدا کیږي خو چرته ورنه ګناه هم کیږي چې ګناه ته وشي نو دې بیا څه کوي باغې خپش باغې ندامت کوي باغې استغفار کوي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه